کم سړی چې د هر منځ نه بعد دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان ته په جنت کې ځای ورکړي او دغه شانتې الله پاک به ته اویا پیرې د رحمت په نظر ګوري او الله پاک به د انسان اویا حاجتونه روزانه پوره کوي او د هر حاسد او دشمن نه به الله پاک ساتي. امام بغوی رحمه الله په خپل سند باندې د حدیث را نقل کړی د پیغمبر علیه صلوات و سلام نه چې کوم سړی د هر منځ نه بعد سورت فاتحه، آیت الکرسی او د سورت آل عمران 3 آیتونه وایي نو الله پاک به د انسان ته دا فایده ورکوي. او مفتی شفیع رحمه الله دا په معرف القرآن کې لیکلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک جی خوشحاله او آباد او تر و تازه ساته. نن ما ستاسو ټولو لپاره ډیره زیاته بهترینه وظیفه راوړې ده او دا وظیفه چې کوم سړی کوي الله پاک به د انسان ته په جنت کې ځای ورکړي. موږ دا غواړو، موږ دا خواهش کوو، موږ دا تمنا کوو چې پروردګاره موږ د جهنم نه بچ کړي او جنت ته تلونکي موږ احساس کړي. نو د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک موږ تاسو ته جنت کې ځای راکړي. دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او ډیره زیاته غټه خوشخبري ده چې په یوې وظیفې په برکت باندې الله پاک ما ته جنت ته بوځي. دا ډیره لویه خبره ده او تاسو یقین ساتئ چې دا خبره د ځانه نه کوم، دا خبره محترم د احادیثو نه نقل ده او دغه شان معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمه الله دا لیکل کړي دي. فرمایي امام بغوی رحمه الله په خپل سند باندې یو حدیث را نقل کړي. دی فرمایي چې پیغمبر علیه صلوات وسلام فرمایي چې الله پاک فرمایلی دي چې کوم سړی د هر فرض مانځه نه بعد سورة الفاتحه الحمدلله رب العالمین وللضالین آمین پورې دا وایي او ورسره آیت الکرسی وایي او بیا ورسره د سورت آل عمران دا 3 آیتونه وایي. زه به تاسو ته وروسته به ویم چې کوم آیتونه دي. دغه آیتونه وایي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان له په جنت کې ځای ورکړي او دغه شانتې الله پاک به ته روزانه د رحمت په نظر باندې ګوري. نو زمونږ او ستاسو دپاره غاټه لویه خبره دا ده چې الله پاک موږ ته د رحمت په نظر ګوري. نور موږ څه غواړو؟ الله پاک به الله ما او تا ته د رحمت په نظر ګوري چې الله پاک زما او ستا نه دا خوشحاله وي او دغه شانتې فرمایي چې اویا حاجتونه به روزانه په دنیا کې الله پاک پوره کوي. زمونږ څونه حاجتونه وي، د چا یو حاجت وي، د چا بل حاجت وي، هر چا په زړه کې د دنیا حاجتونه نیولي الله پاک دا پوره کا. نو د حاجتونو دپاره ناشنا وظیفه ده چې دا حدیث هم ثابت ده او دغه شانتې رب العالمین محترم دا فرمایلی دي. نو که دا وظیفه یو سړی روزانه کوي نو دی به د 70 حاجتونه به الله پاک د انسان دا پوره کوي. نو کوشش کوو چې دا وظیفه په خپل هم کوو، نورو ملګرو سره هم شیر کړو چې د نورو خلکو محترمو حاجتونه دا پوره شي. څنګه زه محتاج یم، څنګه زما حاجتونه دي، داسې د هر چا محترمو دا حاجتونه شته دی. او بل پیدا پکې دا دی وظیفه کې چې سړی به د هر حسد کوونکي نه او دشمن نه په ارام وي. په دشمن باندې به غالبه راځي، په حسد کوونکي باندې به دا غالبه راځي. نو کوشش محترم کول پکار چې دا وظیفه دا په خپل هم کو او نور ملګرو سره هم شیر کو. راځئ چې د آیات طرف ته د سورت آل عمران لومبیا براوړوي آیات نمبر 13 دا به ووایي: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. دا آیت دی ویلي. بیا به د هغې نه بعد آیت نمبر 26 راوړوئ. وړومبی آیت نمبر 18 بیا آیت نمبر 26: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغیر حساب. نو که څوک د آیتونه روزانه دا وی او د هر مانځنه باندې وی، لومبیا سورة الفاتحه، بیا ورپسې آیت الکرسی، بیا ورپسې دغه درې واړه آیتونه وی، نو انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان له په جنت کې ځای ورکړي. الله پاک به ورته رحمت په نظر باندې ګوري او دغه شانتي الله پاک به د انسان او یا حاجتونه روزانه پوره کوي او دغه شان د حاسدینو نه او دغه شانتي د دشمنانو نه به الله پاک د انسان بچ ساتي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو له جنت الفردوس راکړي چې څنګه دلته کې یو ځای دغه شانتي هلته کې موږ یو ځای شو. او الله پاک د موږ ټولو کتونکو ته، ناظرینو ته، سامعینو ته خپل رضا راکړي او موږ او تاسو ټول د الله پاک د دشمنانو نه، حاسدینو نه په امن کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.